به سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ 31 نمبر آیات. مخکنی آیتونو مبارکو کې مزمت هغه د فضل خرچي وشو چې ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. بے ضایع خرچ کول او د هغې سره سره خپل مال په ګناه کې خرچ کول دا فضل خرچي ده. اگر که یو روپۍ ولی نوي چې هغه د ګناه په کار کې خرچ ولا دغه ته تبذیر ویلی شي. او دویم لفظ چې کوم بیګا ذکر شو هغه اسراف دی چې خپل مال هغه خرچ کوي خود حد نه یې سیوا خرچ کوي. څومره چې ضرورت وي د هغه ضرورت نه سیوا خرچ کول دا اسراف دی. لہذا د تبذیر ګناه هغه ډیره ده په نسبت د اسراف سره. هغه مال ته خرچ کوي په حلال ځای کې په هغه موقع باندې خو لیکن د حد نه یې سیوا خرچ کوي. دغه اسراف ته او خپل مال خرچ کوي خو لیکن د ګناه په کار کې خرچ کوي نو دا تبذیر دی. او د دوانو نه الله رب العزت منع فرمایلی ده کلوا واشربوا ولا تسرفوا. خوراک سکاک کې هم اسراف نه دی پکار. دغه رنګ لباس کې هم په مکان کې هم په هغې کې به هم د اعتدال نه کار اخلي او د هغې سره سره خپل مال هغه د ګناه په کار کې خرچ کول دغه انسان الله رب العزت فرمای چې دا د شیطان ورور دی او شیطان د الله رب العزت ناشکر دی. وکان الشیطان لربه کفورا. ورپسې آیتونو مبارکو کې دا ذکر شول چې تاسو به بخل هم نه کوئ ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک او ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. بخل به هم نوی پکار چې یو ځای کې مال خرچ کول پکار وي او هغه ځای کې ته خپل مال نه خرچ کوي، نه په خپل ځان باندې خرچ کوي، نه په خپل اولاد باندې خرچ کوي او نه یو محتاج ته ورکوي. د مقیم مناسبت سره هم خوراک سکاک او دغه رنګي خرچا کول دا بخل دی، یعنی خرچه نه کول دا بخل دی. او بخیل سړی هم الله رب العزت نه خوښوي
او داغي سره سره ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا دا سلاس به هم نکلا وهي چې صدر سربي بس هغه ټول پټوله باندې خرج کی بیا تکینی شرمنده او دارنګي خلق هم تا باندې بدوي خلق هم تا ملامت کوي او خپل ځان هم ملامت کوي ملومن ملامت او محصورا او افسوس کوونکی په هغه خپل کړو باندې شرمنده هم یي او دارنګي خپه هم یي لہذا ما علی من اقتصدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي میان روی نه کار غستل پکار دی نه زیاتی کول او نه کمې کول په هر یو سیس کې اعتدال نه کار غستل پکار دی د ظلم او د زیاتی نه هم کار غستل نه دی پکار او دارنګ د بخل نه هم کمې او کوتاهی دا نه د پکار دا امت هم یو بهترین امت دی او دارنګي پدی امت باندې الله رب العزت داسې احکام هغه فرض کړي دي چې هغه د دغه امت دنیا هم خیسته کوي او آخرت یې هم خیسته کوي د دنیا پریشانی هم ختمي او د آخرت پریشانی هم ختمي د خوشحالي ژوند هغه الله رب العزت دی امت تور کوي چې تاسو په دغه احکام باندې چې کوم ما په تاسو باندې فرض کړی دي په دې باندې تاسو صحیح طریقې سره عمل وکړئ دنیا به هم خیسته آخرت به هم خیسته دنیا کې به هم کامیاب او آخرت کې به هم کامیاب یی هیڅ قسمه د شرمندګۍ ژوند بنوي د خوشحالۍ ژوند بوي د آرام او د راحت ژوند بوي په موقع د خوشحالۍ کې به هم د اعتدال نه کار اخلي او په موقع د غم کې به هم د اعتدال نه کار اخلي الا بستا ژوند د آرام او د سکون وی ورنه کدا غینه اخوا دی خوا بیا زی او دغه حدود کراس کین بیا با دغه پریشانو سره مخ کیږي دنیاوی کامیابی به هم ستان نصیب کیږي نه دنیا کې به هم ناکام یي او په آخرت کې به هم ناکام یي دنیا دی هم خایب او خاسر او آخرت دی هم هغه خراب او تباہ او برباد ورپسې آیت مبارک کی ابتداء یو مسئله ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق استاذ محترم شیخ الحدیث والقرآن قاضی فضل الله صاحب یو مسله مونږ ته د دغه آیت نه وړاندې یو ضمنی مسله بیانوله چې هغه مسله به د نکاح وا اجمالی به بیان کوم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق الله فرمایي چې تاسو مو وجنئ مقتلوي اولاد خپل د یری د فقر نه د یری د هغه مفلسین نحن نرزقهم منګه هم رزق ورکو دویتا و ایاکم او خاص تاسو ته هم ان قتلهم بشکا قتلول د اولاد خپل کان خطئا کبیره دا گناه لوی ده د نکاح یو مسله
هغه دا چې کله یو سړی هغه فزیکلی هم فټ وي او دارنګي فاینانشنلی هم ان د صحت په حواله سره هم د سټ وی او دارنګي د مال او د دولت په لحاظ باندې هم د پوروي او د هغې سره سره د هغه خواهشات هم کنټرول وي. خبره ته لږ شان سوچ کوئ. صحت په حواله سره هم سټ دی، د دولت په حواله سره هم سټ دی او د خواهشاتو په لحاظ سره هم د په خپلو خواهشاتو کنټرول ساتلی شي. په دې حالت کې نکاح کول دا سنت دی. د حالت کې نکاح دا سنت ده. نمبر 2 چې کله یو سړی هغه صحت په لحاظ سره هم سټ دی، د دولت په لحاظ سره هم سټ دی، خو لیکن په خپل خواهشاتو باندې کنټرول نشي لرلی، د ګناه غلبه هغه سیوا ده چې هسې نه دی په ګناه کې اخته نشي. لہذا په دغه صورت کې بیا نکاح کول دا واجب دی. دا بیا واجب دی. هغه مشهور حدیث تاسو اورئ چې النکاح من سنتي عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. دا د اولنی حالت کې خبره ده. او دویم حالت کې چې کوم دینو بیا واجب دی او لازم دی چې نکاح وکړل شي. دریمه مسله هغه کې ده چې کله یو سړی هغه د مال په لحاظ سره سټ دی، خو لیکن د بدن په لحاظ سره دی لږ شانتي داسې کمزوري خپله محسوسوي. لہذا په دغه صورت کې بیا نکاح کول مکروه دی. خبره یاد لرئ، مال دولت لري خو لیکن د صحت په حواله سره د فزیکلی د فټ یعنی صحیح طریقې سره نه دی. لہذا دغه حالت کې بیا نکاح کول دا مکروه دی. څلورمه مسله هغې کې بیا دا چې کله یو سړی مالدار دی خو لیکن فزیکلی دی بالکل شور دی چې زه د هغه نکاح کولو قابل نه یم او نه د خپل زوجي هغه حقوق پوره کوی شم. په دغه صورت کې نکاح کول د ده دپاره جایز بیا نه دی. د ده دپاره دغه ټیم کې نکاح بیا جایز نه ده چې دی بالکل شور وي په دغه خبره باندې چېرې زه بالکل سټ نه یم. یو سړی د صحت په حواله سره پنځمه مسله د صحت په حواله سره سټ دی، فزیکلی سټ دی، خو لیکن د دولت په لحاظ سره دی کمزوری دی. دولت یې کمزوری دی، د مهر طاقت هم پوره نشي لرلی. لہذا په دغه ټیم کې هم د ده دپاره نکاح کول دا جایز دی. نکاح جایز ده. ان یکونوا فقراء یغنیهم الله. که چېرته دغه زوجین یا زوجه یا زوج هغه څه وي کمزوری وي، مالی لحاظ سره کمزوری وي، نو د نکاح په وجه باندې به الله رب العزت دوی لره غنیان او مالدار کی. یوه مسله چې په هغې کې بیا ضمني څو مسلې هغه ذکر شوې. دویمه مسله به دا هم موږ ته ذکر کوله
چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق د حمل د ساقطېدو مسله ده. کله چې د یو زنانه هغه حمل وشي او د هغې 4 میاشتې لا نه وي تېرې شوي، 3 میاشتې کم از کم یا د هغې نه څه سیوا یا کم، خو 4 میاشتې د په هغه حمل باندې نه وي تېرې شوي، نو بیا به دغه صورت کې هغه زنانه صحت ته کتی شي. د هغه زنانه صحت ته به کتلی شي، د هغې چیک اپ به کوی شي چې آیا دا حمل د هغې د وضع کولو او دارنګې خپل حد ته رسېدل او بیا د هغې وضع آیا د دې تحمل لرلی شي او که نه. که چېرته یې نشي لرلی او خبره چې کوم دی هغه هم یقیني وي د ډاکټر په مشورې سره، بیا د هغه حمل ساقطول هم جایز او روا دي. بیا چې کله په دغه حمل باندې 4 میاشتې تېرې شولې، نو د هغې نه بعد بیا مسله واضح ده، په هغې کې بیا روح واچولی شي. په هغې باندې چې کله 4 میاشتې تېرې شوې نو بیا روح واچولی شو، د هغې نه بعد بیا هغه حمل ساقطول دا هم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. یو مکمل اعضاء والا ماشوم او په هغې کې روح اچولی شوی او د هغې نه بعد بیا په یو طریقه باندې هغه حمل ساقط کی چې هغې کې روح اچولی شوی دی، 4 میاشتې پې تېرې شوي دي، د هغې ساقطول بیا حرام او ناجایز دي. ضمني مسله به دا هم ذکر کوله چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، هغه به دې کې انشاءالله بیا وروستو ذکر کوو چې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او یا دلته هم هسې ضمني خبره ده، اجمالي به یې ذکر کوم، او که تاسو دا خبره بیا تفصیلی ګورئ که نه، بیا آف کے مسائل اور ان کا حل یوسف لدیانوی رحمه الله تاسو ته زه دغه کتابونه ځکه ښایم چې دا اردو کې لیکلی شوي، تفصیلی خبره بیا د حمل د ساقطېدو هغې کې بیا شوې ده، ځکه اردو کې یو په هغې باندې تاسو ټول پوهیږئ. کمې خبرې چې هغه فتاوو لیکلي یا د فقه کتابونو لیکلي نو اکثره خو هغه عربۍ کې وي، او عربۍ باندې ستاسو داسې عبور نه دی حاصل. یو حمل یو بچی چې هغه مثال 4 میاشتې په هغې باندې تېرې شوي دي، او بل یو کس په هغه زنانه باندې تعدي وکړي، زیاتې ورباندې وکړي، ګزار هغې لره ورکړي، او هغه ماشوم د هغې وضع وشي چې هغې کې روح اچولی شوی دی، خو لاکن هغه پیدا شي بیا مړ، په دغه انسان باندې بیا دیت نشته دی، بلډ منی چې ورته تاسو وایي که نه، دا ورباندې نشته دی، دیت ورباندې نشته دی. او که مثال په طور هغه ژوندی پیدا شو بیا وفات شو، نو بیا هم ورباندې دیت نشته. لکه هغه حمل چې د یو کس د گزار د وجې نه هغه ساقط شو، او هغه ماشوم ژوندی یو قسم لره هغه پیدا شو بیا وفات شو،
لہذا په هغه کس باندې بیا قصاص هم نشته او مکمل دیت ور باندې هم نشته. بیا په هغې کې یو مسله دا ده چې لس اوخان او یا د هغې قیمت په بیا ورکوي. لس اوخان پورا دیت بیا په هغې کې نشته، پورا دیت هغه نشته، نه په هغې کې څه کفاره شته دی. لکه څنګه چې قتل خطا شوله دې ځای کې وروستو مسله هم راځي او مخکې موږ دا په تفصیل سره بیان کړې ده چې دیت هم په قتل خطا کې شته دی که نه. څومره دیت دی؟ د یو مسلمان وجل په خطا سره 100 اوښان دي یا 10,000 درهم دي او یا څو دي 1000 دینار دي. 100 اوښان یا 10,000 درهم او یا چې کوم دی نو 1000 دیناره دغه دیت دی. په قتل خطا کې دغه رنګې مسله بیا رستو را روانه ده. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. په دور د جهالت کې داسې هم وه چې خلکو به خپل ماشومان هغه بجل یوازې لوڼه نه تر دې چې هغې به زامن هم وجل، زامن به یې هم وجل. د څه د وجې نه؟ خشیة املاق چې دی به سبا غټیږي، د دپاره و بیا د خوراک او دارنګې د څښاک او د لباس او د مکان دغه ضروریات به څوک ورکوي؟ دته به رزق څوک ورکوي؟ د دغې وجې نه به هم هغه خپل اولاد وجه او زنانه چې کوم ماشومانې به وي لوڼه به وي هغه به هم وجلې. د څه د وجې نه؟ هلته ذکر شو که نه چې دا به سبا مثال غټیږي او بیا به دا خلک غواړي او دارنګې دا به واده کیږي. ام یدسه فی التراب راغلی کله چې دوی ته به خوشخبري او زیری ورکړلی شو چې ستا لور پیدا شوې ده، نو ظل وجهه مسودا، مخ به یې تک تور شو د غم د وجې نه. یتوارا من الخلکو نه به پټېده، دا خبره به یې کوله چې آیا دا وساتم علی هون سره د رسوایي او د ذلت نه. خلک به راته څه وایي، څوک به څه وایي، څوک به څه وایي. ام یدسه فی التراب او یا د زه په خاورو کې خښه کمه. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق مشهور حدیث دی او تقریبا هغه حدیث قدسی هم دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایلی دي انما تنصرون وترزقون، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. بشک الله رب العزت ستاسو امداد کوي او تاسو ته رزق درکوي ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. دغه ماشومانی زنانه دغه بوډاګان چې کم ضعیف دي د هغې د وجې نه الله رب العزت ستاسو امداد کوي په دشمن باندې او تاسو ته رزق درکوي د هغې په وسیله باندې. مشهور یو حدیث دی، دا حدیث قدسی هم دی او یو حدیث هغه دا هم دی چې د پیغمبر علیه السلام سره به یو صحابي هغه ناست او دارنګې سبق به یادو طالبو او ورور د هغه به کار کسب کوو. یو ورځ هغه دا یو قسم لره ګیله وکړه چې یاره دی له تاسو سره ناست دی او زه دغه رنګې د دنیا کار کسب کوم، دی هم دغه ځای کې موږ د طالبانو ته اکثر
وی تیار او خوړله کنه داسې وایو کنه وی مولیانو طالبانو تیار او خوړله او انشاءالله چې ښې خوړله کنه منګه منډې تړلې وو ګرمي یخني برداشت کوو هغې خوري او منګ یې څوکیداري کوو او که وی ګټو دارنګې او دا مال او دولت ښه کافي وي خو لاکن په خپله باندې هم نه خورو او نه یې خوړلی شو هسې څوکیداران یو